بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مسلمانانو کتونکو ناظرینو قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ بار بار فرمائی کہ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د سنت طریقو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خبرو د منلو اہتمام کوي لہذا کل اللہ جل جلالہ فرمائی د پیغمبر تابعداری دا سدل کا زما تابعداری بعض ذے کہ اللہ جل جلالہ فرمائی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې تاسو ته کم خبره کوي کم حکم درکئی دک خبره او دغه حکم منه لہذا د ډیرو آیاتونو مبارکونه د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د سنتو اہمیت ملاویگی او معلومیگی کہ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہم دا د اللہ جل جلالہ اتباع دا او ہم دک د کامیابی ذریعہ دا د سنتو د اتباع او د سنتو د اہمیت پبارک احادیث مبارکہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم گن شمیر تعداد کی موجود دی لکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچے زما سنتو سر محبت اک د زما سره محبت وک او چا چې ما سره محبت وک دی په جنت کې ما سره ای لہذا څوک چې د پیغمبر علیہ السلام اتباع کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت او اهتمام کوي ورځ د قیامت بر د معیت او د ملګرتیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لہذا مونږ او تاسو له پکار دي چې د سنت او اهتمام کو که هر قسم او هر څنګه او هر ځای کې او په هر موقع باندې د پیغمبر علیہ السلام مبارک سنت وي چې موږ د هغې اهتمام کوو د هغې خیال ساتو د هغې د فوت کېدو نه ځان ساتو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت رانه فوتو نشي دغرنګې پیغمبر علیہ السلام بل حدیث مبارک کې فرمائی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچے زما په سنتو باندې کلکې منګولې ولګولې یعنی عمل به وکړو په داسې وخت کې چې د فساد وختو په امت باندې د فساد حالات راغلیو نو الله جل شانه به دې کس لا چا چې په داسې وخت کې د فساد په وخت کې زما په سنتو باندې عمل وکړو چې هغه سنت چې هغه فوت شیو د خلکو پریخیو نو فله اجر 100 شهید الله جل شانه بدلا د 100 شهیدانو اجر ورکی څومره غټ فضیلت ده دغه رنګ بل ځای کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترکت فیکم امرین ز پتا سو کې دو سيزونه پریدم ان تضلوا ما تمسکتم بها لن تضلوا تاسو بچرم گمراه نشه کہ چرے تاسو پدی سيزونو باندې کلکه منګولې اولګولې کتاب الله و سنت نبیه دا الله کتاب قرآن
پاغي باندې کلکې منګولې ولګولې یعنی عمل هم په وکړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې دا راټینګې کړې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتباع وکړله تاسو به کامیاب شئ بل ځای کې فرمایي امام مالک رحمه الله وی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو مثال د نوح علیہ الصلوۃ والسلام د کشته دی څوک چې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشته ته راوختل هغه کامیاب شو او چې څوک راو نه ختل هغه غرق شو لہذا چا چې په سنتو باندې عمل وکړو د سنتو اهتمام وکړو هغه به الله کامیاب کی او چې څوک د سنتو اهتمام نه کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع نه کوي هغه به ناکامۍ طرف ته ځي لہذا موږ او تاسو له پکار دي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کامل اتباع د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت هغه په خپل ژوند کې راولو دا به زموږ او تاسو د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ وي